تبلیغ کې د څومره وخت شو؟ تبلیغ کې تقریبا زما تکالو شو جی الحمدلله جی. امیر صاحب هغه ژوند نه یادومه ښه ژوند نو خو چونکې نور خلک ته عبرت والي دې دپاره یو ژوند هغه و چې چېرته ډانسونه و ګډاګانې وې عیاشي وه د الله نه یاره نه وه مرګ یاد نه و هغه دې څنګه پرېښودو دې طرف ته رالې؟ مې الله څنګه دلته یو د فحاشۍ اډه تا ماله راکړې ده ځکه زما په خپله فحاشۍ یو سواد کې غټه اډه چلوله دا نه چې زه یوازې یو وم ټولو ته پته ده په میډیا من دا خبرې راځي سواد کې چې زموږ څومره ملګري دي هغو ته هم پته ده مې الله څنګه زه په سوونو باندې زما ملګري دي زه یو فحاشۍ اډه چلوم په زرګاو خلک خرابېږي او په زرګاو د شپې ماحول لکه ډېرو غلط ماحولونو ته ما پخپله اخیسته نو ډېر خلک ستاسو نور ملګري هم د تبلیغ ته رال بیا وتښتېدل څه وجه ده؟ نو حقیقتي خبره دا ده چې پیغمبر اسلام پسې صحابي راغی د الله نبي زه ایمان راوړم الله نبي ته مخ واړو بیا راغی وی د الله نبي زه ایمان راوړم بل طرف ته یې واړو مخې ته راغی الله نبي زه ایمان راوړم الله نبي وفرمایل که چېرې ته خپلې خبره کې رښتیا یې نو په تا باندې به د اسمانه حالات داسې راځي لکه باران چې له پاسې نه تیز ورېږي دین کې خو حالات راځي لږې راځي تندې راځي د خلکو سپورټ باندې دا زما منګوره وه زه په منګوره کې یم که نه جي نو زه په یو غلط ماحول کې په زرګاو خلک به راتلو امیر صاحب څه پکار دي او هغه وخت کې خو امیر صاحب ماته لکه چې کوم لفظ و که نه جي څه پکار دي څه راوړو څه په دغه دي نو هغه د غلط د فحاشۍ هغه اډې به یې موږ ته سنبالولې او دین کې مونږ راغلي یو نو ته لکه دې کې خو حالات راځي یو کس نه دی راغلی چې دا څه دي زموږ په دې مدرسه کې وګوره د صرف دغه 2 پنکې لګېدي حقیقتي خبره د آخر مرګ د دنیا فانی د کل نفس ذائقة الموت نو الله مې زندگی بدله کړه 4 میاشتې مو لګولې بس الله ته مې وی چې یا الله زه خپل ټول خواهشتونه پرېږدم خپل ټول چاهتونه پرېږدم ربه ته راضي کوم ما اورېدلی دي چې څوک الله وایي څوک یو 2 قدمه والي تعالی درشي د چاخپې په سفر ستړي شي ناکام شي مې یا الله ما اورېدلی دي چې څوک یو لیش رانږدې کېږي ته یو لاس نږدې کېږي الله ته خو دومره رحیم ربي الله چې تا یو پیر د خپل کوره یو انسان نه دی شړلی چې زه تا ټول عمر ګناهونه کړي دي زه تا ټول عمر زما نافرمانیانې کړي دي زه ټول عمر تا ثابته شپه زه خفه کړی یم زما د ده رضا الله جل جلاله چې انسان دنیا ته رالیږلی دی د خپل پہچان دپاره یې رالیږلی دی چې انسان لږ سوچ وکړي که هغه په هر ماحول کې که هغه په هغه فحاشۍ ماحول کې د دنیا په هر یو ماحول کې خو چې سړی سوچ وکړي چې زه راغلی چرته نه یم روان چرته یم موږ د الله په مرضۍ سره دې دنیا ته راغلي یو په مخ چې د کلونو راسې تېر سري د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي د هغې د مخ نه تېر سري او دانې نه ختمېږي مروا ګلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي ده که چېرې دې کار ونه کو نو ستاسو پیسې موږ واپس السلام علیکم ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم سوات منګوره کې موجود یم نن درته یو داسې کس کهاني مخې ته ږدم الله چې وغواړي او د چا نه د دین کار اخلي نو دا د الله مرضي ده چې یو سړی چې چېرته ناچ ګانه به یې کول او د فحاشۍ یو ژوند و عیش عشرت و هلته نه د الله نه یره وه او نه د الله د رسول نه او نه د معاشرې نه ځکه چېرته چې خواجه سرای او د معاشرې هم بدې شي ډېر سپک نظر ورته کوي الله تعالی غوښتل د هغه نه د دین کار اخیستلو د هغې ژوند نه روچت کو نن چې دا څومره ګلالي تاسو ته ښکاري دا ماشومان ناست دي او د دې په لاس کې قرآن پاک دی دا د هغه شاه ولی الله امیر صاحب برکات دي خو دلته ته الله تعالی د دین کار اخیستلو دلته رالی دا د هغه مدرسه ده یقینا داسې خلک چې زه وینم ډېر خوشحاله شم چې را الله تعالی د هغې لار نه راویستو الله تعالی د دین په لاره کې قبول کړل دا ماشومان تاسو ته ښکاري چې د دوی په لاس کې قرآن پاک دی او دوی د دین زده کړه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته امیر صاحب څنګه خیر دی جی الحمدلله تاسو څنګه شاهد خان صاحب ښه صحت ښه دی جی خیر دی شکر د الله پاک ټیک ټاک ماشومان ماشاءالله سبق وایي الحمدلله جی مدرسه دې روانه کړه الحمدلله څومره وخت شو امیر صاحب الحمدلله زموږ خو د مدرسې تقریبا یو 8 کاله وشو جی ماشاءالله الحمدلله څنګه چې تبلیغ کې دې څومره وخت شو تبلیغ کې تقریبا زما 8 کاله وشو جی الحمدلله جی امیر صاحب هغه ژوند نه یادومه ښه ژوند نو خو چونکې نور خلک ته عبرت والي دې دپاره یو ژوند هغه و چې چېرته ډانسونه و ګډاګانې وې عیاشي وه د الله نه یاره نه وه مرګ یاد نه و هغه دې څنګه پرېښودو دې طرف ته رالې نو
الله جل جلاله چې انسان دنیا ته رالیږلی دی د خپل پہچان د پاره رالیږلی دی چې انسان لږ سوچ وکړي کاغه په هر ماحول کې کاغه په هغه فحاشۍ ماحول کې د دنیا په هر یو ماحول کې او چې سړی سوچ وکړي چې زه راغلی چرته نه یم روان چرته یم موږ د الله په مرضۍ سره دې دنیا ته راغلي یو او د الله په مرضۍ سره به ځو ستا هم نه د خوښه زما هم نه د خوښه چې موږ نه روح قبض شي موږ تورو خاورو ته لاړ شو خو د الله مرضي د موږ نه روح والي د دنیا دا زندګي به هم د الله په مرضۍ سره تېرو زما هغه ذهن الله کولا او کو تبلیغ کې مې سې روزه ولګوله چې حقیقتي خبره دا ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې الله فرمایي ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي بلکې خپل عبادت لیم پیدا کړي دي د هغه ورځې نه چې ما کله دا آیات واورېدو او دا مې زړه ته پرېوته چې حقیقتي خبره د آخر مرګ دی دنیا فاني ده کل نفس ذائقة الموت نو الله مې زندګي بدله کړه 4 میاشتې مو لګولې بس الله ته مې وویل چې یا الله زه خپل ټول خواهشتونه پرېږدم خپل ټول چاهتونه پرېږدم ربه ته راضي کوم ما اورېدلي دي چې څوک الله وایي څوک یو 2 قدمه والي تعالی درشي د چاخپې په سفر ستړي شي ناکام شي یا الله ما اورېدلي دي چې څوک یو لیش رانږدې کېږي ته یو لاس نږدې کېږي الله ته خو دومره رحیم رب الله چې تا یو پیر د خپل کوره یو انسان نه دی شړلی چې زه تا ټول عمر ګناهونه کړي دي زه تا ټول عمر زما نافرمانیانې کړي دي زه ټول عمر تا ثابته شپه زه خفه کړی یم زما د ده رضا انسان دی یا الله مې خفه شي هغه ته به ننواتې کې هغه به تا نه خفه کېږي ډالۍ به وړې ربه ته څونه رحیم یې الله ما اورېدلي دي شپه شوه الله ته مې ډېر زیاتو ژړل الله ته په سجده پرېوتم چې یا الله زما دا ټول خواهشتونه ستا شه او یا اللہ تو زما شیربا چې ته ماته میلاو شوی وی میرے قربان اپنے سحری خوشیاں تو اپنے غم عطا کر دل بدل لے یا اللہ مې ته مې زندگی بدل کې زړه بدل کې هغه ورځ نه الحمدلله الله زما زندگی بدل کړه 4 میاشتې مې ولګولې ماشاءالله کال په کال چیلې ولګولې دا مدرسه د ماحول دی ماشاءالله حفظ کلاس او ناظری کلاس تجوید ترجمه ټول کلاسونه د دین یو خدمت دی الله توفیق راکړو خو دا دعا ما په شپه د الله نه وغوښته مې الله څنګه دلته یو د فحاشۍ اډه ته مال راکړې ده ځکه زما خپل فحاشۍ یو سواد کې غټه اډه چلوله دا نه چې زه یوازې یو وم ټولو ته پته ده په میډیا من دا خبرې راځي سواد کې چې زموږ څومره ملګري دي هغو ته هم پته ده مې یا الله څنګه زه په سوونو باندې زما ملګري دي زه یو فحاشۍ اډه چلوم په زرګاو خلک خرابېږي او په زرګاو د شپې ماحول لکه ډېرو غلط ماحولونو ته ما په خپله اخیسته نو یا الله پاکه داسې ماله یو مدرسه به راکوي چې زه هلته د دین خدمت کوم زه د قرآن پاک خدمت کوم هغه قرآن چې الله ستا د سانس نه وتی دی الله هغه قرآن چې د جبرائیل السلام په ذریعه راغلی دی والله هغه قرآن چې غرونو نه دی برداشت کړی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان هستی برداشت کړی دی الله چې زه د هغه قرآن خدمت وکړم نو زه خو د دې ټولو د خپلو خاورې یم چېرته ځه او چېرته مدرسه او چېرته زه په دې ټایم به زما ډېر ملګري په کوم ځای به روان دي د چا ماحول له کوم طرف ته به روان دي چې زما په خوله باندې نه راځي نن الحمدلله زه بچو ته چې دی الحمدلله رب العالمین د الله ستانه صفت بیانوم نو دا د الله په ما باندې احسان دی او د الله رحم دی چې الله زما د زړه دنیا بدله کړه در تو دا مدرسه دا ځای چا وقف کړی که نه نه ځای نه څوک نه وقف کوي ځای نه څوک وقف کوي خو دا دی چې الحمدلله الله جل جلاله دی توفیق موږ له راکړي زموږ د دې شاګردانو ماشاءالله موږ سره مینه محبت دی چې د دوی موږ ته څونه پیس راځي دغه راځي نو موږ یې ماشاءالله کرایه ورکوو او ښه دی دا په کرایه دی او جی څومره کرایه ده 15000 روپۍ جی او جی ماشاءالله نو څوک تعاون کوي در سره نو بس تعاون دی دا ټول زموږ شاګردان دي د دوی پیسونه الحمدلله راځي او د دوی پیسونو په ذریعه باندې الله زموږ مدد کوي کوم کار به چې مخکې زموږ په لکاونه کېده چې چینې ته به ووتو لا بړو هغه انجمن پادر ته اسلام آباد ته او غټو غټو کلینیکونو ته هلته 50 زره 15 زره روپۍ باندې هغه به ویوړې په لکاو به ویوړې هلته به پرېښودې په هغه زموږ کار نه کېده دلته ماشاءالله زموږ 15 زره روپۍ باندې ماشاءالله داسې کار الله چلی که نه نو الله فرمایي زه به ستاسو رزق کې برکت واچوم دا حقیقتي خبره ده ما ومنله سکون به اوس ژوند کې ډېر نو سکون دا دی چې بس دا واړه لاړ شي زه په دې ځمکه باندې بالغ واچوم سملم او بېغم ودویم سهار بانک سره پاسم نور سکون څه ته وی خپله دې واده کړی که نه الحمدلله جی واده مې کړی دی الحمدلله کور والا مې معلمه ده او ماشاءالله هغې هم ښه وفاق عالمه ده او ښه خپله مدرسه چلی او 2 بچي مې دي الحمدلله دا واده دې په هغه زوړ ژوند کې نه اوس مې کړی دی جی اوس مې کړی دی الحمدلله تبلیغ کې مې کړی دی جی او جی الحمدلله الله دې همدغسې لره آمین ډېر خلک ستاسو نور ملګري هم د تبلیغ ته رال بیا وتښتېدل څه وجه ده نو حقیقتي خبره دا ده چې پیغمبر اسلام پسې صحابي راغی د الله نبي زه ایمان راوړم الله نبي ته مخ واړو بیا راغی ویې د الله نبي زه ایمان راوړم بل طرف ته یې واړو مخې ته راغی الله نبي زه ایمان راوړم الله نبي وفرمایل که چېرې ته خپلې خبره کې رښتیا یې نو په تا باندې به د اسمانه حالات داسې راځي لکه باران چې له پاسې نه تیز ورېږي دین کې خو حالات راځي لږې راځي تندې راځي د خلکو سپورټ باندې دا زما مینګوره وه زه په مینګوره کې یم که نه جي نو زه په یو غلط ماحول کې په زرګاو
خلک به راتلو امیر صاحب څه پکار دي او هغه وخت کې خو امیر صاحب ماته لکه چې کوم لفظ وکنه جی څه پکار دي څه راوړو څه په دغه دي نو هغه د غلط د فحاشۍ هغه اډې به یې مونږ ته سمبالولې او دین کې مونږ راغلي یو نو ته لکه دې کې خو حالات راځي یو کس نه دی راغلی چې دا څه دي زموږ په دې مدرسه کې وګوره د صرف دغه 2 پنکې لګېدلي دي که نه چت پکې زموږ نشته زموږ ماحول دغه دی خو لکه الله د دوی مدد کوي دا نه ویم خو د چا داسې سپورټ نشته چې راشي چې امیر صاحب هغه ماحول ته به راوړو زه دا مدرسه د دین ښې قرآن ښې ستا سپورټ وکړو تا سره ور دي وکړو 20,000 روپۍ لکه زه دا نه ویم دا خو په دغه کې راځي نه چا نه مدد غواړم او 20,000 روپۍ زموږ د دې میاشتې د مدرسې سي بل راغلی دی د ما سره په جیب کې پروت دی نو دا خو لکه یو مسلمان نه دی راغلی چې دا دین حالات دي که نه الله په ما باندې یو ازمایش دی خلکو هم دی په ما هم دی خو الله ما ګوري چې شاه ولی الله کومو خلکو به تاله لکاوي په د شپو راکولې تا ته به د سرو هر څه راوړو هغه خلک نن په منګور کې په غلطو لګوي خو دا په تا من زما امتحان دی که نه الله خو مال په یو شپه کې هر څه راکولی شي زما مال او مال کولی هم شي خو نه دا د الله پیغمبر اسلام باندې څونه لوی حالت الله څه فرمایي نبي جي که ته وایي تا ته زه د احد غرونه سره کوم الله نبي فرمایي چې زه یو ټایم تا نه وغواړم ما ته دا شکر دی نو الله هر څه کولی شي په دې شکر دی او حالات راځي خو بس دین کار به کوو بل 100,000 روپۍ راغلی 20,000 راغلی پکې خو نشته موږ ته ګورو نمبر د شریک کا ها ماشاءالله تعاون کول غواړي سو ویم الله دې ول جزای خیر ورکړي الله والا خلک ها ماشاءالله 0348 19 59 366 دا زما نمبر دی د ټلیفون هم دی د واتس اپ هم دی د ایزی پیسې هم دی بیا وایا 0348 19 59 366 جزاکم الله خیر شایو تپوس بل کومه داغه دنیا نوم سو الله بس هغه دنیا ما بند کړې دا هم دې بس دغه دنیا دا دین دی قدرمندو دا شاه ولی الله د یقینا تاسو به پیژنئ چې مخکې ورځو کې خو دې عمره هم کړې وه الحمدلله عمرې لتلي شکر دی خوشحاله شي الله را باندې کړی دی جی دا هغه انسان اوسن چې ما مخکې وې دلته بلا ماشومان ناست دي چې په لاس کې قرآن پاک دی او دا الله تعالی د دنه د دین کار علی ځکه دا نه په ګیره ده او نه په بریتو ده او نه په پټګي ده الله تعالی چې غواړي د چا نه د دین کار علی یو کار تی اخلي الله تعالی نو هغه انسان روچت کی څنګه چې دی د هغه ځای نه روچت کو دې ځای ته راورسو د تبلیغ په یو دعوت کې الله قبول کو الله ته نن د دین کار علی او بیا د خو نه دی ویلي خو زه ورته وایم یقینا دلته پکې نشته دا ماشومان ناست دي او د بجلی بل 100,000 روپۍ یاد کو نو څنګه چې الله له دنه دین کاروالو داسې نور خلک شته چې الله د هغې نه کار اخلي نو هغه خلک چې کوم وزدار او وس لري نو د شاه ولی الله امیر صاحب نمبر درته په سکرین ښکاري د شاه ولی الله امیر صاحب نمبر درته په سکرین ښکاري ضرور د ده سره ودرېږئ مرسته ورسره وکړئ دا پکې راواله باچا دا دی 20,000 دا 19,632 ها 19 چې جرمانه پې راله نو بیا به 20,396 روپۍ نو ضرور د شاه ولی الله امیر صاحب سره ودرېږي چې د ده دا بل او دا پکې ورته لازمي وکړي دلته دا ماشومان دي د ګل په شانتي دلته سبق وایي قرآن زده کړه کوي ورسره دا نور هم قاریان دي دوی له خو به تنخوا ورکوي او جی الحمدلله زموږ یو قاري تنخوا بس دا خو د الله طرفه دغه دی نو دواړو له ورکوو جی 2 قاریان دي دواړو له ورکوو ضرور د شاه ولی الله امیر صاحب سره ودرېږئ ضرور د دوی سره تعاون وکړئ هغه خلک الله دې وکړي چې دا نور هم دغه لاره داسې ده چې دې ته دین هم دغه لاره نه اختیاروي نه خوښوي بیا زموږ پښتانه هم نه خوښوي ځکه دغه یو داسې ژوند دی ډېر ملګري نور هم د شاه ولی الله رالل دې لارې ته خو الله به قبول کړي نو کله چې د الله هدایت نه شوی نو ناممکنه ده نو دغه خلکو تم زما خواست دی چې شاه ولی الله امیر صاحب په دغه خلکو جرګې دعوتونه کوي که نه دعوت چلی الحمدلله د ډېرو ملګرو زندګي الله بدله کړه دلته نن ما سره نشتي زموږ د ملګرو زندګي بدله شوې یو ما سره دلته اوسېږي د ورځې تسبیح خرڅوي او دلته مدرسه کې ما سره یي او یاسر نومې دی هغه هم جي الله زندګي بدله کړه نو تبلیغ کې دی الحمدلله اوس چې 4 میاشتې لګول دي بل اوس د چیلې نه راغی 40 دینې ولګولو نو د ډېرو ملګرو زندګي بدله شوه یو بل ستایا چې پېښور کې ورسره موږ انټرویو کړی وه تیز غونته کې چې امین بھائی هغه دی هغه پېښور کې زی راځي تبلیغ لزی راځي واپس خپل نه خو بس هغه د درمیانه ون دی واو لکه هم تبلیغ کوي زړې تخنیک نو بس دین کې حالات راځي چې هر سړی نشي او دین کې به حالات خو برداشت وکړو چې چاته الله میلاو شي الله چاته په کروڑو نه میلاوي په دنیا څه کوو بس الله مو میلاو شي په خپل لار کې امين نورم مضبوط اللهم امين